الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. محترم حاضرین مسلمانانو، نن بدی جماعت کے دیزائی کے قرآن کریم اختتام زمان دعا دا چاچ دا اللہ کتاب زدا کڑے دے چا خودل دے او نن سو کراغلی دی دے ٹول اللہ دے اللہ دنیا و آخرت خیستہ کی او اللہ دی گناہونا معاف کی. قانون دا دے جستا بندہ نزدیکی کی نداغے اثر اخلی دا چرسیانو مجلس تا نزدی شی نو بچار سو عدد شی دا پوڑریانو مجلس تا نزدی شی نو بپوڑرو عدد شی دا علماء و دیندارو مجلس تا نزدی شی نو آغا دیندار شی گناہونا کم کی اور نیکائی زیادی کی. نور معصوم و بالکل پاک کو صرف انبیاء علیہ السلام بدی وقت کے دا سے سوک نشتے چاہا دے بالکل پاکی اور داغنا دی گناہ نکی وچھ نیکائی زیادی گناہونے کمی نو خلق و تخصرے ہوئی او جو گناہونا و جرونے زیادی نو خلق و بد سڑے ہوئی نو کلچ دی او سڑی دی او زنانا تعلق دا اللہ دا کتاب سرائی نو لازمی خبر دادا چھ دا اللہ کتاب دا اللہ کلام دے دا اللہ خبری دی نو چھ دا اللہ کلام سرائی تعلقی نو اگا سڑے رست رز عزت من کی گی ذکر دا تعلق دا اللہ دا کتاب سر راضی دا اللہ سر راضی نو اگلا اللہ نور میں عزت زیادہ ہی
او عزت دې ته نه وایي چې غټ ګاډی ورسره، عزت دې ته نه وایي چې لویه بنګله یې، عزت دې ته نه وایي چې پیسې په بینکونو کې پرتي، عزت دې ته وایي چې د خلکو په زړونو کې ستا احترام وي. هر سړی ستا احترام کوي، ستا عزت کوي، ستا خیال ساتي، ستا خبرې ته درانه ګوري. نو دغه عزت یې که پیسې یې او که نه، که ګاډی یې او که نه، او که بنګله یې او که نه، دا عزت چې زیاتېږي او کمیږي، نو حدیث کې راځي الله ملائکو ته وایي چې زه فلانې محبوب ګڼم. دغه آواز اسمانونو کې خور شي، ملائک وایي موږ یې محبوب ګڼو، موږ هم ورسره مینه کوو. دغه آواز دنیا ته راشي، نو د دنیا خلک هم وایي موږ ورسره مینه کوو. نو کله کله یو سړی ځان له غوندي خو د هر چا ورسره مینه وي او د هر چا ورسره محبت وي. کله الله وایي زه فلانې مبغوض ګڼم زما بدې شي، نو ملائک وایي زموږ هم بدې شي. دنیا ته آواز راشي، نو هغوی وایي زموږ هم بدې شي. نو یو سړی وایي چې د هر چا په قبر کې به شریکي، جنازه کې به شریکي، غمخانه کې به شریکي، هرې لارې او کوڅه به تخته نه ګوري چې دا لار ما جوړه کړې ده او زه جوړوم، خو بیا به هم د خلکو بدې شي، ځکه هغه الله ته نه یې نږدې. نو چې د الله نه یې خوښ، نو که هغه هر څومره ځان وګڼي، خو هغه د الله نه یې خوښ، نو د مخلوق نه یې خوښ. یو سړی به وي چې هغه به چاته نقصان نه رسوي، د الله به خوښي، نو د هر چا هغه خوښي، هر څوک ورسره مینه کوي. نو که د هغه غم راځي او که د هغه ښادي راځي، نو څوک دې ته نه ګوري زما غم له راغلی او که نه، زما ښادی له راغلی او که نه، خو منډه ونه وهي او ځان ونه رسوي، یره وایي دا ډېر ښه سړی او ډېر ښه سړی. دا عزت دا د الله لاس کې دی، او قرآن کې هم الله د دې ذکر کوي ان العزت لله جميعا. د عزت اختیار ټول د الله لاس کې دی، چې چا له عزت ورکوي هغه له عزت ورکړي، څوک ذلیل کوي هغه ذلیل کړي. خو د هغې دپاره شرط دا دی چې ستا ناسته پاسته، ستا ملګرتیا، ستا تعلق هغه به د الله دپاره وي. او دې وجې قرآن کریم کې هم الله چې کله د دې ذکر کوي، خپل شان ښیي، نو الله فرمایي چې عزت زما لاس کې دی او ذلت زما لاس کې دی. نو الله عزت هم ورکوي، الله ذلت هم ورکوي. نو که ته دا غواړې، هر سړی دا غواړي چې زه د عزتمند یم، هېڅوک دا نه غواړي چې زه دې بې عزته شمه، ما ته د سپکو کتلی شي، جنګونه به دې کوي، په عزت جنګ کوي، په عزت باندې وار ټاکول کوي، په عزت باندې خپلوای کوي. نو چې عزت غواړې او د هغې دپاره ته اړم یې، کله ډاکي کې، کله غلا کې، کله پیسو دپاره هر څه کې، نو عزت خو دې زیات نه کوي، عزت خو دې نور هم کمیږي. نو یو اسانه لاره، یو سمپل لاره چې ته پې عزتمند کېږي، نو هغه ولې نه خپلې؟ او هغه اسانه لاره دا ده چې الله خوشحاله کړه. او د الله خوشحالي په دوو څیزونو باندې راځي. یو دا چې د الله د کتاب سره دې تعلق وي، او دویم دا چې تا کې اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي. او دیو چې موږ کلمه کې وایو لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله زما تعلق د الله سره، زما حاجتونه پې د
دا اللہ نے برسوک نشی پورا کولے حاجت پورا کولو والا بغیر دا اللہ نے برسوک نشتا او دیم جز دے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ استاذ دے من دے رالے گلے دے او من دے یو صحیح لارا ہوندلے وا لار پیغمبر دا غمم خولی دا دا خادائم خولی دا دا جواندیم خولی دا دا تعلقیم خیلی دا احترامیم خیلی دا نبی علیہ السلام سے گئے سڑے را روانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگولی لر را روان دے نبی علیہ السلام اگا جوان سرن ناس دی وغیر دوئی بے سبن الغاشیرہ او اخو الغاشیرہ دغا چر روان دے پدغا قبیلہ کی پدغا ٹبر کی پدغا خاندان کی دا دیر ناکارا سڑے دی دیر خراب سڑے دی محدثین دا دین دلیل لیوی چی یو عالم کی یو راوی کی نقصانی لگا خارا کا او ایتا جرح ہوئی دی مولیانو بجبا کی دو دا آمیانو خبری کو نو جرح جائز دے او سڑے ناکارا دے او تبردو دا ناکارا سڑے دے زان دے او ساتا او چیالے جستاق پر بغض دی نو نبی علیہ السلام دا دیر ناکارا سڑے دے پدی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتا آگے نو حدیث کرا دی فعلانا لہو القول نبی علیہ السلام غسر دیر خواکی اندار میں خبر دی دیر دا منافقت نوئی دادی او سڑی حقیقت خارا کا و اخلاق سادادی جتا جابی عزتی مکاوا زمن خالق ورد بیا منافقت ہوئی نا دا منافقت دی منافقت زان نشوی دی نبی علیہ السلام آگا سرندان میں خبری اکڑی کلچ آگا سڑے لار نبی علیہ السلام تا ام المؤمنین وئی تاہوی دان ناکار سڑے دے وہ دور سردور خرابیہ اکڑا نبی علیہ السلام وردائی ماتاو جتا نیفندن تازه کلا بد زبان مندلے ما کلا بد کوئی کڑی دا چا سرا چه ما خواهد راغلی و ما دی بی عزتی کری پختانم وی چی جرگا که در راشی نو خلق بڑی معاف کئی دا آگا شیر دا پا عربو کی امو پختانو کی ام دے درم سڑک چی اگر جرگا کی سوکلان شی نو کاغار سورا گو سی نو اگر وی رتا تا مفلشم نی بلے مطرح در آگلے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی تازه کلا بد زبان مندلے مخلاق خدا سی نبی علیہ السلام سکا یو کافر راگے مسلمان امنو اوگے انہوگا واقع وقتی نبی علیہ السلام ہوکا حدیث کرازی ویدلا بیزا و نشی دائی کدا قرآنکو نڑی بیزی باوی داغی پائی باو بیزا و نشی بیزے و نشلا پائی آگا لرانا لگا اسکل بیا آگا ہوگیو نبی علیہ السلامی بلا بیزا والا اولا شئی بلے والا اولا شلا پای رانا دا غوز کرد نبی علیہ السلامی بلا والا اولا شئی یو داسی والا اولا شلا و اغلا بے پای رانا دا غوز کرد وہ بیزی والا اولا شلی و اغلا پای اس کر اغم نظر بچے سامو گے رانا لے چلا وہ بیزو پای اس کرد اغلا سڑی باندے اثار ہو شد چوگو رازا کافرین او مالے دور عزت راکا عرب کو غیرتی قومو کانا او دا قانون دے غیرتی سڑے چستا مخالف ہوگی تا سڑے روان ہوگی تردم انتا داغا سر رکھو کا تب سلام کے مخکشا تو ورنہ بچی سر امینہ ہوگا نو آگا با طول برستا تابداری بے غیرت دا ساڑے چی اگر ساڑے چی سو رکھا کی اروانی کی نو دلا چی اوساما سپیڑا ورکی دے بیٹی کی دا قانون دے نو نبی علیہ السلام چی اگر سا رکھا اکرل نو اگر کلمہ ہوئے مسلمان شا چی مسلمان شا بیا بر وقت نبی علیہ السلام تب کئی دل بیزا بلا شا
بیزه ونشلا پای ولا راړل هغه چې یو بیزه پای وسکل نه بل ولا ونشي هغه نور ځای نشته نبی علیہ السلام نے الکافر یاکل فی سبعۃ انواع کافر په وګور مو خوراک کوي مومن په یو ګور ما خوراک کوي هغه بیا مفسر محدثین غني معنی او مطلبونه بیانوي او د بنیادو خبرې دي حضور من ارتوی چې اخلاق د مخلوق سره ښه چلول که مسلمان دی که کافر دی خوی ور سره ښه چلول مسله په خپل ځای ده دې ته مسله نه وایي چې د خلکو ته کنځل کو دې ته مسله بیانول نه وایي چې ته د خلکو بې عزتي کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د ژوند چلو کو د دنیا موږ د آخرت موږ او دیو د قرآن کې الله فرمایي فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ندے دا سکار سچید مخلوق باندې چار سو ایمان والا دے نندا سندار سو ایمان والا کامل ایمان والا نشکے دے حتی یحکموک فیما شجر بینهم ترانی پوری چی فیصلہ کن کردائی تالا آنا مسلو کی چی دائی درمیان دراغلی کامل ایمان والا ترانی نشکی دے ترسو چی دائی کنس کے معاملے راشی غم راشی خاطی راشی نتا فیصلہ کن کردائی پیغمبر پاک کی سنگا گڑی دین وہاں سے بے گھوما دیم شرط ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا یا ظلونو کی تنگ سے آؤنو امیدہ گنا جستا سننا دوی فیصلہ اکڑا دانا چی بیاوئی نا غول مسبکی نا خرق برا پوری خاندی نا بیاد پیغمبر پاک باغا طریقہ باندی اولاری د پیغمبر پاک په طریقه باندې کار کوي او دریم شرط ويسلمو تسلیما بیا غاړه کی تاسو نه دوتا بیا غاړه کی خدلا تا چې کومه طریقه غړي نو هغه طریقه کوي زموږ پښتانو کې هم خدای د پیغمبر طریقې وي مړې بوشه وی بیا دا کړو به ما خام سپور نشي نو خوا به د کړي والا په کوم بل خوا به ولا سانا میخا او کټه حلال کړ اوی د تختی الوا ور پسې ګورې ورکا استاد بابا خو مو خوړې الوا به ور پسې مو خوړا خو مزي وي مونږ ته ویل دا مریاد تاسو نه خلاف کوي اوس خو خیر نه نه خو خلاف به خود کو چا د خپل نه وړای نه خود کو صحیح نو دا خو دې خسرې دي مونږ راځي کوم د دې په ځای مونږ نه ودی کوي نو ګرځي دا خو دې خسرې دي چې مونږ څه نه وایي او خامخا دا هغه کومې خبره کاوه چې مړې ووشو نو مړې به پروت و او دی به ویلې ریږي دیګ ورپسې باندې کوي شومه به باندې وه او شومه به دیګونه به پخېدل هدی به راتله خوړه وې د پیغمبر پاک دا طریقه وه د پیغمبر پاک دا طریقه وه چې مړې به یې ښخ کړ نو دا لومړی جمعه ده د جمعې په ورځ به ټول راغونډ شوي دیګ به باندې ختم کړو نو د ختم دا طریقه وه بلکې شامي ذکر کوي چې مړي پسې ختم وکړه او په هغې څه وخوړل واغېستل نو هغه وایي الآخذ والمعطي هما آثمان چا چې په ختم باندې واغېستله وي خوړل او چا چې ورکړله دواړه ګنهګار دي نو چې جمعې پر ورځ باندې به راجمع شوي ختم کو دیګ باندې کړی دی نن فلانو دیګ باندې کړی نن فلانو نو ختم به یې وکړه او ډیجې به وخوړې نو دواړو به وي خدای زموږ دا ګناه دې مړي پسې ورځي دا ګناه وه خو ثواب نه و
نو پیسې به هم لګېدې هندو ستړی خدای ناراضه نو دا طریقه وه کار کې د دین کار کې نو د پیغمبر پاک په طریقې وکړه هم دنیا کار دی کوه یو ملا ما ته یو ځلې وي طالبګیري وه زمونږ یو ملا سره مې بحث راغی نو ما ورته وي ما پیغمبر پاک چې څه کړي نو هغه به کوې په دین کې د پیغمبر اتباع ده نو ما ته وي پیغمبر پاک حلوا او پراټې خوړلې وي نو ما ورته وي مړی خو ستاسو نظر ټول عمر په حلوا او پراټو کې اول خو مې لږ ملامته کړه نو بیا مې ورته وي حلوا پراټې خو د دنیا شی دی د پیغمبر اتباع په دین کې ده چې دین ورته وایي نو بیا به په هغه طریقه کې چې پیغمبر پاک څنګه کړي غم د پیغمبر پاک مړه سنبال کړي نو چې هغه څنګه سنبال کړي نو هغه څه به کې دا نه کوه د ځان نه ولې طریقې جوړې بلکې زموږ په ملک کې مړی به وشو نو ماسپښین به مړو نو هغه به ایښی سبا که خیر ماسپښین به جنازه نو شپه به پې تېرېده مړی به پروت و او دا بوډاګانې به راغلې وې چاپېره به ناستې وي چای به پکې څښلی شوه چې خوب به ورغی نو یوې به پکې په خوږ اواز سانته شروع کړه وایي دا الله په کمبر به ګرځېدې لوګې به دې سړی کړو چې خیرات به کم ځای نور به وې هم دې به وې جړل وې دا د پیغمبر پاک طریقه وه بلکې نبی علیه السلام وایي اسرعوا بالدفن مړی زر ښخ کړئ چې که نیک سړی خپل خوشحالو له ورسي که ناکاره سړی نو د هغه په وجه چې کوم عذابونه راتلل نو هغه به بند شي او موږ چې د چا په مذهب یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو هغه وایي اذا مات المیت فی اول النهار فلا یقیلن الا فی قبره وإذا مات الميت في آخر النهار فلا يبيتن إلا في قبره کله چې مړی په اول د ورځې کې وشو غرمه به نه تېروي مګر په قبر کې او که مړی په آخر د ورځ کې وشو د ماسپښین نه بعد فلا یبیتن الا فی قبره شپه به نه تېروي مګر قبر کې اوس د الله احسان دی غم وشي ګاونډیان خپلوان غم والا وله ډوډۍ ورکوي هغه شپې ختمې شوې هغه د جمعې شپې ختمې شوې هغه مړی کېښودل هغه ختم شو اکثر پخوا زموږ په کلي کې به وی به ماښام پسې جنازه ده ماسخوتن پسې جنازه ده خلکو ته به ناشنا لګېده اوس الحمدلله په دې ټوله علاقه کې چې غم وشي نو ماښام جنازه وي ماسخوتن جنازه وي مړی وایي زر ښخ کړي چې خپلو خوشحالو ته ورسي خلک وایي تاسو څه وکړه موږ نور څه وکړو یو ازادي د بدن وه یو ازادي د روح وه ازادي د بدن هغې له تعریفونه چلېدلي وو او د انګریز او د فرنګي نه د عمل کسات کړی و روحاني غلامي په دې منځ کې وه د بل ځای نه به یو پیر راغی او پنجې به یې پې خښې کړې وې دمه چومه او تعویز کومه او دی به یې دوکه کول لاړه دغه هر څه خلکو کې عقل راغی اوس چې بوټ ولګوي او وایي د هر مرض علاج را سره شته او تعویز له راشه نو د شپې چې هغه بوټ غورځولی چېرته کم دی ته زه به راغلي ته ځان له اول وکړه نو زموږ سره به بیا وکړي خلکو کې عقل راغی دا عقل په دې قرآن راغی چې د قرآن درسونه عام شو چېرته پښتون د سرحد او چېرته ښودل د قرآن زموږ یو ملګري ویلي قرآن وښودلی شه خلک قرآن ته کېناستل او الله د هدایت لار هم دا یوه خیل ده چې د هدایت لار هم دغه کتاب دی ما چې کوم آیاتونه لوستي هغې کې هم الله وایي دا کتاب چې د الله له طرفه راغلی دی کې هېڅ شک نشته
او دا رڼا ده د خلکو لپاره د متقیانو لپاره دا وایي چې رڼا ورته شي زموږ په کلي کې په غار کې سمسته وه پخوا به کوږ راته لیوه هغې کې به ناست و د شپې به په کلي راغې که وړوکی به یې مونده که څاروی به یې مونده نو هغه به ماتو زموږ یو عزیز و قادر بابا د کال تمندرې سړی و تکړه سړی و نو هغه لیوه راغلی و قادر بابا تیر سړی جوړ کړ الولو یې پړي ورته واچو هلکانو ته یې راځئ کوږ دیو ډیوې بنده کړه او ځان سره یو سوباڼی واخیسته پخوا به سوباڼي و ښځې به پنجابي وینځلې جنګ کې به هم پکارېدل نو سوباڼی یې ځان سره واخیسته تیر سړی نیولی و هلکانو ته یې یو خوا بل خوا پړي ونیوئ او ډیوې بنده کړې وه او کار ته وننوته چې لاړ دننه هغه لیوه ته چې ډیوه مخامخ کړه لیوه ته چې رڼا وکړي دې سترګې پټې کړي نو تیر سړی ورته واچو او شاته شو ورته چې په سوباڼي وو ویې هغه راټوپ کړه او رابار شه هلکانو ته یې راټینګ کړئ دا یې پړي راښکل لیوه ته یې تیر سړی اچولی و او کته یې کلي ته راوسته ویې راشئ تماشې وکړئ هغه دا لیوه چې تاسو ته یارېدئ موږ ورته تیر سړی واچو رڼا هم ورته وکړه او موږ ته ښکاره کړل چې دا و هغه ستاسو مال چې مې خوړ دا و هغه چې تاسو سره یې دوکه کوله رڼا هم درته وکړه اوس خو ستاسو وغه ده که قرآن په لاره باندې ځئ د پیغمبر په لاره باندې ځئ تاسو ته به فایده وي او که نه ځئ موږ خپله ډیوټي وکړه الذین یؤمنون بالغیب متقیان څوک دي نو دا یو نه وي چې هغه دي چې سړی پټې په سر کړی سترګې غټ غټې تورې کړي کته کته ګوري نه دا متقي نه موږ پښتانه هغه ته زبرګ وایي چې کته کته ګوري نه د چا په خو کې نه د چا په بل کې دا زبرګ دغه نه دی زبرګ هغه دی چې په غیب ایمان راړي د الله نه یېرېږي پابندي د لمونځ کوي الله والا چې کمال ورکړی د هغې نه خرچ کوي د خدای په دین او هغه دي یؤمنون بما انزل الیک چې قرآن باندې ایمان راړي وما انزل من قبلک پخواني کتابونه مني وبالآخرة هم یوقنون او قیامت باندې هم یقین کوي چې ورځ راځي او الله به موږ سره حساب کتاب کوي زما محترم وروڼو څلېرویشت ګنټې دي په شپه او ورځ کې نو په دې کې که تاسو 15 منټه وباسئ چې زه به د خدای کتاب په ترجمه ستا کوم څه ګران کار نه دی د قرآن سره به تعلق پیدا شي نو چې د قرآن سره تعلق پیدا شو د الله به خوښ شي او چې د الله خوښ شي نو عزتمن به شي نو هر سړی عزت غواړي نو عزت په ټوپک کې نه دی عزت په بدمعشۍ کې نه دی عزت په مرګونو کې نه دی عزت په قرآن کې دی راشئ قرآن ته کښېنئ د خدای کتاب زده کوئ او د دې سره تعلق وساتئ الله به عزتمن کړي الله دې زموږ ټولو نه رضا شي زما خو اراده وه چې زه به بیان وکړم چوکیداره چې داسې د خلکو کارونه یې او ټیم هم داسې دی او څه زموږ عزیزانو کې مړی شوی دی نو عزیز علي هغې له هم ځان رسولي په دې لږ بیان اکتفا کوم الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړئ چا چې دا قرآن کریم ښودلی دی چا زده کړی دی څوک نن راغلي دي الله تا ته معلوم دي د دې ټولو حاجتونه ترسره کړي خدای د ټولو حفاظت وکړي الله د ټولو ګناهونه معاف کړي او الله د ټولو هغه اعمال څرګند کړي چې ته پرې رضا کېږي څومره بیماران دي د هغې دپاره دعا وکړئ چې الله شفای کامله ورکړي په جیلونو کې کوم خلک پراته دي الله دې په خوشحالو باندې آزاد کړي د چا دشمنۍ او تربګنۍ الله دې هغه ختمې کړي او الله دې په دوستۍ باندې بدلې کړي الله دې د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي خصوصا زموږ د امن پاکستان الله دې په دې کې امن او خوشحالي راولي
الله دې موږ تر مرګه د قرآن او سنت خادمان وګرځوي. چا چې دې پروګرام دپاره موږ سره رابطه کړې ده او دا پروګرام یې ښودی دی، الله دې هغوی له اجر عظیم ورکړي او الله دې دوی کورونو کې ډېر خیر او برکتونه واچوي. وصلی الله تعالی علی